العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء بالمسح على الجوربين والنعلين باب دے په بیان د هغه روایاتو کې چې راغلي دي په باره د مسح په جرابو باندې والنعلين او په پڼو باندې جوربین تسنیه د جورب دا او نعلین تسنیه د نعل دا جورب دا معرب دی یعنی د پارسی نرا نقل شوی د عربی دا په پارسی کې ګورې فاو سو ګورې فا ګور په پارسی کې قبر ته وای فا خپو ته وای نو ګورې پا معنا د خپو قبر جرابه د خپو قبر دی په پکې پرتای کړه د ګورې پا نه چې جوړ شو ګاپ په جیم بدل شو او فا په با بدل شو جورب ته جوړ شو جورب لکه په پوښتنه نالین دا تسنیه د نال دا نال پڼې ته وای چپړې ته وای چپړه یې نال په خوا دسی و دسی دلته به دغه و دسی به و دسی دا ځای به ښکاره و نال تاسې نه دی کتلی دا د خزرانه و سینډل هم کتلی دي دې شکل کې و خو دلته به داسې و چې دا څوکه به تیره وه او داسې به راغونډه وه کونډه غوندې وه پاڼه لکه تاسو پې پوهېږئ که پې پوه نه شئ دې ته نعل وایي هلکه په دې د ټول امت اتفاق دی چې په نعلینو مسح نه ده جایزه ذکر مسح دپاره دا ضروري دي چې په خفینو کې چې ګیټ کې به پکې پټي په دې کې نه هلکه پې پوه شئ دلته نعلینې ځکه ذکر کړي دي تسامح شوی ده د امام ترمذي رحمه الله نه تسامح صحیح ده او داسې چل شوی دی چې په دغه یې کړي دي په جرابو نبي علیه السلام مسح کړې ده په دې حدیث نه معلومیږي په داسې وخت کې کړې ده چې پڼې اغوستې وي نو دا ځای ښکاره و او بره خو درې ګوتو عمره مسح چې وشي کافي ده که یعنی نبی علیہ السلام مسح وکړه په جرابو په داسې حال کې نو ګورئ بابن په المسح علی الجوباب دی په بیان د مسح کې په جرابو باندې و په معنا د معاصر مع النعلین په داسې حال کې چې نعلین یې اچولې وو نو په نعلینو مستقل مسح نه ده جایز هلکه تاسو په مطلب پوه شئ جورب معنا مو پېژندله جورب دو قسمه ده جرابه دو قسمه ده یو ته سخینه وای سخینین او یو ته رقیق وای رقیق سخینین او رقیقین صحیح شو سخینه چاته وای چې درې شرطونه یې پکې یو دا ده چې اوبه نه جذب کوي او دویم دا ده چې خپې پورې خپله نخلي یا نه خو ولاړی مطلب غورځېږي نه خویږي نه صحیح شوه او دریم دا دی چې مزل هم پکې کېږي ممکن المشي مشي پکې ممکن ای څومره مزل پکېږي 3 میله 15 کیلومتره مزل پکې کېږي اندازتاً 15 دغه پکې کېږي دې ته سخینین وایي سخین او که داسې نه وه نو هغه رقیق ده څه ده رقیق نرمه لکه د عامې جرابې چې کومې دي دا رقیقین دي بیا دا دواړه په درې قسمه دي یو مجلدین بل منعلین بل ساده غیر مجلدین او غیر منعلین نو درې ورته چې دوه کې ضرب ورکړې څو شي شپږ شي نو د جرابو ټول څو قسمونه دي
شپږ قسمونه دي کې جرابو مسله زده کوي ګورې دی وابیانو سره بملانجه راځي صحیح ده نو رقیقین غیر منعلین او غیر مجلدین که مجلد کمی پا جرابه تاوی مجلد هغه تاوی چې لاندې هم ورته سرمن لګېدلی او غاړو ته هم سرمن لګېدلی دې ته مجلد وای او منعل کمی تاوی منعل هغه تاوی چې لاندې سرمن لګېدلی غاړو لنه لګېدلی دې ته منعل وای او ساده کمی یوي تاوی ساده هغه تاوی چې نه لاندې سرمن لګېدلی دا نه غاړو ته لګېدلی دا الکه تاسو په پوهې چې کې په پوهې نشئ الکه پر رقیق جرابه باندې چې غیر منعلی او غیر مجلدی په دې اتفاق سره مسنه ده جایز صحیح ده صرف وابیانه به جایز کړي نور د امت اتفاق ده چې په دې مسنه ده جایز صحیح شو او چې مجلد ای نو او سخینه مجلده سخینه مجلده په دې اتفاق سره مسه جایز ده صحیح شو په دې سره او منعلی په دې جایز ده ولې ځکه دې کې شرایط د مسې صحیح دي اصل کې د مسه د جورابینو دې کې چې څومره حدیث راغلي ضعیف دي او زیات نه زیات خبره واحد ده او قران کریم کې غسل د رجلین راغلي چې خپې به وینځي نو په خبره واحد سره خو زیادت په کتاب الله نه راځي زموږ اصول دادي صحیح ده خبره واحد بیا ضعیف حدیث سره خو زیادت نه راځي خدا مونږه حمل کړی دي په خپینو باندې پچا نو جرابین خپین چې مجلدین شو سخینین او مجلدین شو یا منعلین شو نو د دې نه مونږ چې جوړ کړ خپینو باندې حمل کړه علت د خپینو به راغله کنه نو خپین شو خپین باندې کومه سبب حدیث متواتر او سره ثابت نو دام داغي په حکم کې شو کني مستقل حکم د دې نه دی ګورای صحیح شو نو سخینین که مجلدین که منعلین په دې په اتفاق جایز ده صحیح شو نو سپات شو رقیقه که مجلد ای که منعلی که مجلد ای باغی په اتفاق سره مسه جایز ده هغه ملخقه ده خب سره صحیح شو او چې رقیقی او منعلی لاندې او بغاړو کې سرمنه نه پدې صدا پدې کې زموږ د دیوبند کابرینو اختلاف بعضې په مسه جایز غړي بعضې په جایز نه غړي شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله رائے دا و چې پدې مسه جایز او د جمهور و کابرینو دا رائے و چې مسه په نه ده جایز الکه یو واقعا ده چې د ماخام د جمع وخت راغی او حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تا خلق ویل چې تمانځه امامت وکړه هغه ویل زه د مانځه امامت نه کوم ولی ما پر رقیق جرابو باندې چې منعلی دی مسه کړی ده او دا ستاسو په نسبت باندې نه ده جایزه لہذا ستاسو په نسبت باندې زما خپې نه دی وینځل شوي نو تاسو به مونځ ورکوئ زه نه ورکوم اختلاف نه به ځان ساتئ که لہذا زمانګ مذهب دار چې په دې رقیق جرابو مسه نه ده جایز او غیر مقلدین به جمع کې په دې رقیق جرابو مسه کوي زموږ منظور پسې نه کیږي البته که ودلی د 14 سو کو خپې وینځلې جرابې وستې نه په پسې کیږي الکه تاسو په پوهې کې به پوهې نشئ یو پیشپغم قسم پاتې شه مجلدین او منعلین سخینین هغه مسه کیږي په منعل سخینین هم کیږي په منعل رقیق هم کیږي او په مجلد څلور لاړه په منعل کې اختلاف او په غیر منعل او غیر مجلد رقیق اتفاق نه کیږي شپږ قسمونه ختم شو کړه 15 قسمونه ختم شو یو شپږم قسم پاتې شو ساده سخینین شه نه مجلد دی او نه منعل دی خو سخینین دی درې شرطونه پکې د سخینین نشته او بجذب کوي هم نه مزل هم پکې کیږي او دریم دار چې مزل هم پکې کیږي او په خپل ودرېږي په خپل ودرېږي بغیر د استمساک نه چې د تړلو نه بغیر په خپل هم کلکی
په ودرېدل دا معنا چې تړلو ته حاجت نشته. صحیح شو. دا شرطي نه پاکستان په دې کې اختلاف دی. ائمه ثلاثه او صاحبین وی په دې مس جائز ده او دا امام ابو حنیفه وی په دې مس نه ده جائز. بیا امام ابو حنیفه د وفات نه مخکې 3 ورځې مخکې یا 9 ورځې د صاحبینو قول ترجو کړی د چې مس جائز ده. شامی ذکر کړی دی. تاسو ته غیر مقلدین وی چې ابو حنیفه د مرګ نه 3 ورځې مخکې د جرابو مس ترجو کړی ده. نو تاسو په پوه شئ کوم جرابو مس ته سخینین او تکنا سخینین خو زمونږ ائمه ثلاثه قائل دي کنه. امام ابو حنیفه ورته رجوع کړی مطلق جرابې نه دا خو سخینین نه دي دا خو رقیقې دي کنه. الګا دې دلګ په مسله پوه شئ تاسو به وایي چې رښتیا ابو حنیفه رجوع کړی دا مونږ ولې نه کوو. په ابو حنیفه د سخینین او مس ته رجوع کړی دا د مطلق جرابو نه. الګا تاسو په مسله باندې پوه شئ کې به پوه نه شئ. په مسح د جرابو باره کې چې څومره حدیث دي ټول ضعیف دي. الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن السكان عن ابي قيس عن فزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم ومسال الجواب. نبي الاسلام او دسو کو مسح په جرابه وکړه ونعلن مان نعلن سردن علن بنالن مسند کړي بنالن مسدي چا قول نشته. دا حدیث ضعیف د ابو قیس او د حذیل ابن شرحبیل د وجه نه ده چې قیس او ابو قیس او حذیل ابن شرحبیل چې د مغیره شاګردان دي دا ضعیف دي. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وقول غیر واحد من د ډیرو کسانو قول د اهل علم. وبي يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم يكونا نعلين. مسبب جرا اگر کمنا علین نه خو اذا کان سخینین چې سخینینو کې درې شرطونه تاسو تماویل. او په باب یا نبی موسی بدی باب کې د ابو موسی روایت هم شته. باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامه باب د په بیان د مسح کې بجرابو باندې او په پټکی باندې. په پټکی مسح څنګه را الکه په پټکی مسح څنګه را په پټکی مسح نه ده جایز. مسح په قران کې راغلی ده چې مسح په بسس کې په سر به کې وامسحوا برؤوسکم او پټکی خو سر نه ده کنه ده قائم علی الراس. دې حدیث نه چې معلومیږي چې نبی اسلام په سر کړی دا نو د دې ډېر توجیهات دي. یو توجیه دا ده چې مسح په سر وکړه په داسې حال کې چې پټکی په سر یا مقدار مفروض په منځ کې په سر خالی او پټکی تړلی مقدار مفروضی په سر وکړه یا دار چې په سر نه لاندې پټکی په سر مسح په سر وکړه پټکی راسم کو نو دراوی دا خیال چې په پټکی کړی دا. الکه تاسو په خبره پوه شئ په پټکی مستقلا مسح نه ده جایزه. الکه په پوه شئ. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعد قال عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن المغيرة بن شعبة عن ابي رضي الله عنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسام او دسو کو او مسح په خپین او په امامه وکړه. قال بکر وی قد سمعت من ابن المغيرة دا حدیث ما د ابن المغيرة نه اوریدل دی. وذکر کوئی څه په او په دې حسنات کې تاسو وګورئ ورته سند کې د بکر ابن عبد الله او د ابن المغيرة په من کې حسن دی او دی وی ما ډایرکم د ابن المغيرة نه بغیر د واسطه د حسن نه اوریدل. وذکر محمد ابن بشار محمد ابن بشار په دې حدیث کې ذکر کړی دی په موضوع اخر په بل ځای کې انه مسال ناسیتی چې نبی اسلام مسح په څلورم حصے د سر وکړه امامتي په پټکی وکړه بیا مقدار مفروض خو ناسیه شو کړه بیا په پټکی باندې وکړه کړه. وقد روي هذا الحديث او دا حدیث روایت شوی ده من غیر وجه په ډیرو طرق سره د مغیره ابن شعبہ. وذکر بعضهم بعض راویانو ذکر کړی دي مسح په ناسیه او په امامه باندې نو بیا خو اختلاف نشته کړه. ناسیه هم پکې ذکر ده چې مسأله ناسیتی و امامتی مقدار مفروض باندې وکړه. ولم یذکر بعضهم الناسیه بعض راویانو ناسیه نه ذکر کړی. نو دا غي توجیه بیا موږ دا کو چې راوی لا پټکه ښکار شه تحت الراس نبی علیہ السلام کړی دا ولې دا حدیث ضعیف دی د قران خلاف دی. خبر واحد دی لکه په پوښتې موږ وایو چې د څه توجیه په کې کې چې په قران هم عمل وشو په دی وشي. سمعت احمد ابن الحسن یقول
د احمد ابن حنبل نه مې اورېدلي چې ابن الحسن نه یقول سمعت احمد ابن حنبل یقول ما رأيت بعینی مثل یحیی ابن سعید القطان د یحیی ابن سعید القطان په شان سړی مې په سترګو نه دی لیدلی او په دې حدیث کې راغلی دی. وفي الباب عمرو بن امیہ او سلمان او ثوبان و ابي امامه ټول روایت. قال ابو عیسی وی حدیث د مغیره ابن شعبہ حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن دی او صحیح دی. وهو قول غیر واحد، دا قول د ډیرو تنانو دی د حمید اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم منهم ابو بکر و عمر و انس وبه يقول الاوزاعي واحمد و اسحاق. اوزاعي او احمد او اسحاق هم په دې باندې قول کړی دی. قالوا يمسح على الامامه، مسح كيف امامه. قال وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت وكيع ابن الجراح يقول ان مسح على الامامه يجزئه، کما سب پټکیو کی دا کاپی کیږي لیل اثر د دې حدیث د وجنا او مونږ وای نه کاپی کیږي ځکه دا حدیث سره ضعیف دی. الکه تاسو په خبره پوي چې کې پوي نشي. امام مالک او امام ابو حنیفه په سختۍ سره منع کړی دا ځکه وای دلیل ومسحو برؤسکم دی. او ثوری او داوودی ظاهری دا هغه اختصار په مسجد د دواړو باندې کړی چې په سر او په مسجد پټکی دواړه ده. الکه په پوي شي. او امام احمد وای په پټکی کیږي الا چې پټکې په 10 وهله لکه خوب د پاره 14 ضروری ده، موزه د پاره پټکی د پاره ضروری ده. دې پر پوي شي. وبي قال حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن منفصل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن اخي، وسألت عن المسح على الإمامة فقال مسح الشعر. وقال دا عمار ابو عبيدة ابن محمد عمار ابن ياسر وی ما د جابر ابن عبد الله نه تاسو کده مسح على الخفين بارک. فقال او فرمایل السنه دا سنت دا ابن اخي اور ارا. وسالت تپوس میں ته وقال المسح على الامامه د مسح على الامامه په پټکی د مسح بارکی. فقال مسح الشعر ویختو سره لاس اولګونو بیا پټکی ما سمجھائے زدا هم دا زمون مذهب دی کنه. ویختو باندې مقدار مفروض باندې مسح او کپټکی دی می کنه. وقال غیر واحدن او ویل دي ډیرو کسانو د اهل علم د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم متابعین چې لا يمسح على الامامه پټکی به مسح نه کوي الا يمسح براسي مع الامامه، مگر ال چې مسح په سر وکي د پټکی سره نو بیا سیدا. دا قول د سفیان ثوری دی او د مالک ابن انس دی او د ابن مبارک دی او د شافعی دی او ابو حنیفه هم ورسره دی. الله قال حدثنا عناد قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن حجرة عن بلال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. بلال وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسح په موضوع باندې او خمار په پټکی باندې. خمار اصل کې لو پټی ته وای چې خزه په سر پټای او دلته ته پټکی مراد ده ځکه سړی په سر پټای. نبی علیہ السلام مسح وکړه په چا په موضوع باندې هم او په خمار په پټکی باندې. نو موږ دا توجیه کو په سر وکړه په داسې حال کې چې پټکی په سارو یا په پټکی وکړه مین د سر باندې چې مقدار مفروض په مین د سر کې راغله. ما جاء بالغسل من الجنابه بس